یو ملګری لیکلی دي چې د نکاح څه طریقه ده. نکاح عام حالاتو کې سنت ته، خو چې کله د ګناه خطر وي بیا نکاح واجب ده. فتاوی عالمگیریہ زمانگ دا فقہ حنفی کتاب دے، اول جلد صفحہ نمبر 269 اغلی کلی دی چې د نکاح ایوہ طریقہ د خط او د کتابت تا. یو سڑی خط ولی کلو یوی جنیتا چې زه تا په نکاح باندې اخلم، ما سره وعده وکا. جنې ته خط ورغه، هغه ور باندې ولیکل چې ما ته قبول کړي، زه تا سره وعده کوم په دې باندې نکاح نکیږي. چې شه نکیږي. نکاح د پاره په خلی باندې تکلم ضروری دی. د خط او د کتابت نکاح بدا سکیږي چې نارینه سړی خط ولیکي جنې ته چې ما سره نکاح وکا. جنې ته خط ورغه، هغه به دوه گواهان راوغواړي. دوه گواهانو په مخ کې به اول د سړی ایجاب پړاو کی چې فلانه د فلانی زوی مال خطر لګلې ده، آغا ما ته وی چې ما سره نکاح وکا. تاسو دوا گواو سیګه ما ور سره نکاح وکړو، نو بیا به نکاح کی. چې په خلی باندې تکلم یو طرف نه وشو، خطر لګلې ده، هغه خط سناو کو او دغه خزه په خلی باندې هم قبول وک، دستختم کو، نو چې په خلی باندې ویلې شو نکاح وشو. د غایب سړی چې کله په ټلیفون باندې یو سړی چا سره نکاح کوي، نو په ټلیفون باندې نکاح نکی. ځکه زمونږ د فقه حنفی مشهور کتاب دی رد المحتار علی الدر، څوک ته شامی وایي، جلد 4 صفحه نمبر 86 کی هغه لیکي ومن شرائط الاجاب والقبول اتحاد المجلس. اجاب و د قبول د پارا شرط دا دے چې یو مجلس کی بکی. دا سینشی کې دے چې مجلسونه جداوی، ته په یو ځای کې خزبل ځای کې دا په ټلیفون نکاح کیږي، دا نکاح نکی. ځکه چې مجلس یو نه دی، نو څنګه بکیږي؟ دا هغه طریقه دا ده چې نارینه سړی به ټلیفونو کې د مجلس کې به یو سړی وکیل وګرځي، ورته وبوي چې تعالی ما واک درک ته زما نکاح وتاړه. دا وکیل به د ښځې مجلس کې ناست وي، هغه به د ښځې سره نکاح وتړي چې مولا یا ولی د ښځې به ورته ووایي چې ما د خپل لور یا د پلانې تعالی درکړه. د دغو گواهانو په مخ کې هغه به ورته وایي چې ما د هغه د پاره قبول کړه. نو د ټلیفون والا سړی به وکیل ونیسي، وکیل به ورته نکاح وتړي، نو بیا نکاح کیږي. کني اسې نکاح نه کیږي. ایمیل باندې چې څوک نکاح تړي، هغه ایمیل هم د لیکلو والا طریقه ای. د هغې هم طریقه دا ده چې ایمیل باندې د خط ولیکي، جنې چې پړاوي دوه کسان گواهان به راوغواړي، ورته ووایي چې پلني هلک ما ته ایمیل را لګلې ده، دا یې پکې لیکلي دي، زه ورسره نکاح ما وکړو، دا به یې واوري، بیا به جواب ورکړي، نو بیا به وشي. کني هسې نه کیږي. او دا خبره یاد ساته، د نکاح د پاره دوه صیغې ویل ضروری دي، او هغه د ماضي صیغې. نکاح د مستقبل په صیغو کې نه کیږي. زه تاله لور در کوم، ابل ورته وایي چې ما قبول کړه، یا زه قبلوم، دې سره نکاح نه قبلوم. زه تاله لور در کوم، زه تا لور قبلوم. دا د حال صیغې، دا د راتلونکي وخت صیغې دي. دیتا وعده د نکاح وایي، نکاح دیتا دوه صیغې پکار دي د ماضي. ما تا ته لور درکړې دا،
ابل به وایي چې ما قبوله کړې دا. په خبره پوه شوې؟ په دغو دوو صیغو نکاح کېږي. یا یو طرف نه به د امر صیغی ما سره واده وکا، ما سره نکاح وکا، امر صیغه. دا بل طرف نه به قبول وي ما تا سره نکاح قبول کړو، یا ما تا سره نکاح وکړو، یا ما تا سره نکاح کړی دی. نه یو طرف نه امر بل طرف نه ماضی، بیا هم صحیح ده. خو کچری داسې صیغې وکړي چې د حال صیغې وي، ما تعالی درکړه، ما قبول کړه، یا زه قبلوم، دې کې قرینه داسې پکار ده چې هغه په حال باندې دلالت کوي. کچری الفاظ د مستقبل وو او د حال دلالت پکې نه وو، بیا به نکاح نه کېږي. بے غباره خبره دادا چې نکاح به د ماضی په صیغو باندې کوي، یا یو امر او بل د ماضی صیغه. کچری صرف د لیکلو په وجه بعض خلک نکاح نه تړي، نکاح نامه نارینه سړی ډکه کی، بیا نارینه سړی له مور شي غم دستخطو کی، خزم په دستخطو کی. خلک وی چې نکاح وشو یاد ساته. فلو كتب تزوجتك فكتب قبلت لم ينعقد. فقهاو لیکلی دي که یو سړی ولیکلو چې ما تا سره واده وکړو یا واده کوم، بله ښځه ورته وایي چې ما ته قبول کړي، دا لیکلو کې وشي لم ينعقد، نکاح نه منعقد کیږي. اذ الکتابة من الطرفین بلا قول لا تکفی. ځکه چې کله صرف لیکل وي، وینا د خولې نه وي، نو نه کافي کیږي. لہذا د نکاح د پاره دوه صیغې دغسې پکار دي او دوه ګواهان به اوري. دا فلانه جنې متعین کول پکار دي. بعض خلک د جنې نوم اخلي، پلانه د پلانه لور چې نشته په دې باندې بلا حیات لور. دا ضروری دا خبرې د دې د پاره دي چې جنې معلومه شي، جنې معلومه شي چې د کمی وی لور نکاح تړلی کېږي. کچری جنې معلومه وی چې هغه د ناسته ده، یا په بړستن باندې ناسته ده، یا د ناوی کپړې اغوستې دي، یا ټولو ته معلومه ده، یا د نکاح کوونکو خلکو ته معلومه ده، نو د نوم اغوستل ضروري نه دي. صرف اشاره هم ورته کافي ده چې هغه جنې، یا صرف د دغ هغه لور چې اوس نکاح تړلی کېږي، یا صرف نوم واخلي د مور نوم یې وانخلي، یا صرف د پلار نوم واخلي. دا نوم صرف د تعیین د پاره دی، نور ضروری نه دی. نو لہذا پلان کې د پلان کی لور په عوض د دومره مہر شرعي، مہر بیات کې مہر واجب دی. مہر څه شی دی؟ واجب دی. قرآن کریم کی سورۃ النساء کے اللہ پاک آیت نمبر 4 کی وہی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. امدارنگی 24 نمبر کے اللہ وہی فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المغنی جلد 10 صفحہ نمبر 98 کے چې پیغمبر علیہ السلام هری لورتا او هری بیبیتا مہر ورکړی دی، بغیر د مہر نه دی واده شوي. مقدار د مہر نه دی معلوم، څومره مہر به ورکوي دا معلوم نه دی. ځکه چې قرآن کې راځي وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. کله چې ته ښځې له طلاق ورکوي نو که تا یوه خزانه مهر ترې اخیستی وي هم واپس به ترېنه څه شی نه ایساروې. ښځه چې پرېږدې هر څه ورسره ورکړه چې یو ایسي. دا د قرآن حکم دی. نو معلومیږي چې خزانه یاده کړې ده نو د ښځې د مهر مقدار 10 درهم نه به کم نه وي. نور چې هر څومره د چا حیثیت وي هغومره مهر ورکوی شي. که دواړه مالداره وي کروڑونه روپۍ هم تړلی شي څه خبره نشته، خو مهر به تړي دومره چې د دواړو د حیثیت مطابق وي، خصوصا د سړي د حیثیت مطابق به وي. لہذا نکاح به په ښکاره باندې وي. ترمذی شریف 1089 نمبر حدیث ته اعلنوا هذا النکاح. تاسو د نکاح اعلان وکړئ، نکاح به پټ نه کوئ.
اعلان به کوي وجعلوه فی المساجد او نکاحونه په جمعتونو کې تړي ولی چې ټولي دنیا ته پته ولګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ته اگر چې بعض علما ورته ضعیف ویل دي خو التعلیق علی سیل الجرار کې جلد 2 صفحه نمبر 247 کې لیکلي دي چې روایت مضبوط ده بهرحال خبره مې دی پورې وکا چې نکاح د تړلو طریقه دا ده چې مہر با اندازې مطابق دا فلانه یا هغه جنه یا دا جنه یا د دو پلانه لور په عوض د دومره مہر چې څومره مہر تا تړلې وي 2 تولې سنوي 10 تولې سنوي څومره سامان دکړي دا سامان به ټول په دې مہر کې راولي په عوض د دومره تولې سونا او هغه ټول سامان چې په مہر کې د خځې ته شوی دی په نکاح شرعي محمدي صلی الله علیه وسلم سره دا جنې د سړی ته به وایي چې تا دې الک لا ورکړې ده هغه به وایي چې ما ورکړې ده ابل ته به وایي چې تا هغه به وایي چې ما قبوله کړې ده بس یو ځلې چې وایي کافي ده